بسم الله الرحمن الرحیم. د حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله د تقوا او د پرهیزګارۍ عجیبه قصې او واقعات او حالات مشهور دي. فرمایي کتابونه لیکي یو ورځ د یو کس دروازې ته لاړ، هغه سره څه کار و. هغه کار دا و چې دې کس له قرض پیسې ورکړې وې، ضرورتمندو حاجتمندو پیسو ته ضرورت و. نو امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه ورته قرض پیسې ورکړې وې. کله چې د هغې نیټه پوره شوه، امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه ورپسې ورغی د هغه دروازې ته او کور ته چې هغه خپلې قرض پیسې ترې راواخلي. نو امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه چې ورغی، نو هلته په نور باندې ودرېد، سوري یې پرېښوده. د هغې د دیوال او د کور چې کوم سوری و په هغې نه ودرېده، دې خوا نور ته ولاړو. یو کس ته تپوس کوي، حضرت په سوري ولې نه ودرېږې، په نور باندې ولې ولاړې، ګرمي ده؟ امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه ورته جواب کې وایي چې بس دا زما خپل کار دی، زما خپله مسله ده، ته غلی شه، دې کې به څه چلي؟ هغه ورته وایي نه حضرت ال راته ووایه دا ولې په سوري ولې نه ودرېږې، ګرمي ده، په نور ولاړې. بهرحال اصرار یې کو، قسم یې بلکې ورک چې ټیک به راته دا خبره کې. امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه عجیبه تقوا، د حرامو نه د ځان ساتلو، د اجتناب کولو، عجیبه پرهیزګاري او عجیبه احتیاط. امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه ورته فرمایي، حدیث مبارک کې د پیغمبر علیه السلام ارشاد دی چې کم قرض نه فراکاږي فهو ربا، نو دا سود دی. لہذا ځکه د دې قرضداري د کور د دیوال په سوري ودرېږم، نو دا زما قرضداري دی او د ده نه به ماته د دې قرض په وجه نفع حاصله شي. نو دا به زما په خیال زه دا مکروه او مناسب نه ګڼم. زه ویم چې دا کار زما په نس باندې مکروه دی، صحیح نه دی، ښه خبره نه ده چې زه د ده په سوري او د ده د دیوال په سوري باندې ودرېږم، ځکه چې دا به ماته د قرض نه علاوه نوره نفع حاصله شي د ده نه. لہذا دا په سود کې راځي. داسې کمال تقوا، کمال پرهیزګاري او کمال احتیاط دا زمونږ په اکابر علماو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه غوندې شخصیاتو کې دونه پرهیزګاري او دونه احتیاط و.